أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حجر سوار لسم سپارہ آیات نمبر 16 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا بتحقیق سره مونږ پیدا کړی دي فی السماء په اسمان کې بروجن برجونه وزیناها او خیسته کړی دي مونږ دا اسمان للناظرین د کتونکو دپاره الله تعالی فرمایي مونږ په اسمان کې برجونه پیدا کړي دي بروج دا د برج جمع ده او برج دا لوی محل ته ویلی شي لوی قلا ته ویلی شي خو دلته کې د برج نه مراد غټ غټ ستوري یو ستاره ده یو سیاره ده نو ستاره دا هغه ستوري ته ویلی شي دا په ځای باندې ولاړي دا ګرځي نه او سیاره دا هغه ستوري ته ویلی شي چې دا په ځای باندې نی ولاړ بلکې ګرځي نو الله تعالی فرمایي چې موږ غټ غټ ستوري په دې اسمان کې پیدا کړي دي وزیناها او موږ دا اسمان مزین کړی دی ښایسته کړی مو دی په دې ستورو سره للناظرین د کتونکو دپاره نو په دې سپرلي کې چې کله دا موسم صفایي سړی بار ملاسي نو دا اسمان کې دا ستوري پړکېږي دا ډېره زیاته مزه کوي نو الله تعالی فرمایي دا موږ د خلکو دپاره د کتونکو دپاره د اسمان ښایسته کړی دی وحفظنا او مونږ حفاظت کړی دی ها د اسمان لره من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه الا من مگر هغه شیطان استرق السمع چې په غلا ووري خبره استرق چې غلا په غلا طلب کی غلو کی السمع د اوریدو نو فاتبعه پسی شي د پسی شیطان پسی شي شهاب مبین ښکار شغله د شیطان پسی شي اصل کې شیاطین چې نو دا د آدم علیه السلام په دور کې دا به په اسمانونو کې پاتې کېدل د فرشتو سره خو چې کله آدم علیه السلام ته د سجده ونکړله او الله تعالی راورټو او د هغه ځای نه راوشړو نو د هغې نه پس ته شیطانانو اسمانونو ته داخله دا ممنوعه وه نه به داخلېدل نه به یې پرېښودل خو بیا به هم دوی په پټه باندې ورداخل شو د وریځو پورې به ورسېدل نو هلته کې به د فرشتو بعضې فرشتې به راکوزې شوې د اسمانونو پورې او هغې به د اسمانونو د خبرو د هغې تذکره به کوله نو دوی به واورېدې یو خبره به یې راغلا کړه نو هغه به یې راوړه او ساحر او جادوګر ته به یې وکړل نو یوه خبره به یې اورېدې وه صحیح او سل خبرې به یې ورسره په دروغو باندې یو ځای کړې وې د ځان نه نو ساحر جادوګر ته به یې وکړله نو هغه یوه خبره به رښتیا وه او سل به دروغ وې د ساحر هغه به سره بیا ځان نه دي شیطانانو ملګري کړې وي نو د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې به شیطانان د یو به د بل په اوږه بل به د بل په اوږه بل به د بل په اوږه یو لړۍ به یې چې کوم دی تر وریځو پورې جوړه کړله نو وریځو پورې به ورسېدل ځکه دا خو د اور مخلوق دی دا خو په یو بل باندې زور نه راولي انسانان خو په یو بل چې دوه درې ودرېږي نو بیا لاندې عجز نشي برداشت کولی خو هغوی خو د اور مخلوق دی دا په بره باندې اور زور کوي نو د دې زور په کته باندې په بل باندې نه راځي نو اسمانونو پورې به یې لړۍ جوړه کړله او هلته به یې د فرشتو خبرو ته غوږ کېښودلی و نو دا خبرې به یې کولې د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې چې نبی علیه السلام له دنیا ته نو راغلی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا به دی دک چلکو
بره به اسمانونو ته خو نشو ختلی خو وریځو پورې به ځان رسو او وریځو ته بعضې فرشتې راکوزي شي تر وریځو پورې آسماني فرشتې او دا یو بل سره تذکره کوي خبرې کوي چې کوم کارونه دي ته حواله کړي د هغې خبرې یو بل سره کوي نو دا شیطان به واورېده دا خبره نو واپس په راغې ساحر ته به یې وکړله خو چې کله نبي علیه السلام د نبوت میلو شو نو د نبی علیه السلام د وحی د حفاظت د نور حفاظت لپاره الله تعالی دغه فرشتې مقرر کړي څوکیدارانې نو چې کله به دا شیطان بره وریځو ته راورسېدو او ده به خبره غلا کوله نو فرشتې به د ستوري باندې وویشتو یعنې دغه شغله به ده پسې شوه نو دا شیطان به پرې ولګېد نو یا په ټک باندې مړ شو او یا به زخمی شو یا به لیونی شو دغه ستوري د ګزار سره نو شهاب مبین دا ښکاره شغله به ده پسې کېده په دې وجه باندې چې ده به خبرې غلا کولې د فرشتو نه هغه به یې راوړې ساحرانو ته به یې کولې اوس الله تعالی دغه حفاظت چې کوم دی کوي د فرشتو په ذریعه باندې د شیطان نه شیطان دغې خبرو ته نه پرېږدي الله تعالی دغه فرشتې مقرر کړي دي چې کله دا شیطان د فرشتو څخه خبره واوري فرشتې پرې پوه شي نو بس هغه دغه ستوري ورپسې کړي دغه شغله ورپسې شي په دې ستوري یا جوخ ولګي نو مړ شي یا پرې ولګي دا شیطان نو دا زخمی شي نو دې کې دا خبره بیانې چې الله تعالی فرمایي چې وحفظناها مونږ حفاظت کړی دی د اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې به د دې داخله په اسمانونو کې ممنوع و منع وه اسمانونو ته به نشو تللی خو وریځې پورې بدلل د هغه ځای نه به خبرې غلا کولې او چې کله د نبي علیه السلام ته نبوت میلو شو نو د وحی د نور حفاظت لپاره الله تعالی څوکیدارانې فرشتې مقرر کړلې هغه به ولاړې وې ده ته به یې کتل خو ده به چې کله خبره غلا کوله نو دا ستوري به ورپسې شو دا شغله به ورپسې شو په هغې باندې به ولګېدو یا به مړ شو یا به زخمی شو دې کې هغه خبره کوي الا من استرق مگر هغه چې دې طلب د غلا وکړي السمع د خبرې د اورېدو یا الا من استرق السمع په پټه باندې واوري خبره شیطان نه الله تعالی حفاظت کړي د دې خبرې استثناء ته وکړله چې الا من مگر هغه شیطان استرق السمع چې په پټه باندې واوري خبره نو فاتبعه نو ورپسې شي په ده پسې شهاب مبین ښکاره شغله والارض او ځمکه مددناها مونږ خوره کړې ده والقینا او مونږ غورځولي دي مونږ ایښودلي دي فیها په دې ځمکه کې رواسي غرونه و انبتنا او مونږ راټوکولي دي فیها په دې ځمکه کې من کل شیء موزون هر یو څیز په قدر د اندازې هر څیز الله تعالی وي مونږ په قدر د اندازې په دې ځمکه کې چې کوم دی پیدا کړی دی راټوکولې مو دی د اندازې نه کم دی او نه زیات دی په دې وروستو را روان دي په دې ځمکه کې الله تعالی د هر یو شیز خزانه ایښودلې ده خو دې انسان ته دومره میلاویږي څومره چې د ده ضرورت وي نو الله تعالی مثال په طور مونږ غنم وکرو غنم اونولو بیا د دې غنمو په یوې دانې باندې الله تعالی فرشته مقرر کړې ده دا دانه نیغي دا پټي د دې نه بیا تیغ راخیږي بیا د هغې نه دانې راخیږي ته خو موږ صرف دانې ور اونستلې اوس دغه غنم چې وشي دا الله تعالی په قدر د اندازې باندې کوي نو کو زیات یې وکړي بیا پکې هم د انسانانو نقصان دی د سره د ځایولو ځای بیا نشته کوم ځای کې به ځایي چې د حد نه د ضرورت نه او د حد نه زیات الله تعالی وکړي او دویمه دا چې الله تعالی په دې قادر دی چې د ضرورت نه زیات وکړي ډېرې وکړي خو بیا به د دې هغه مزم ورکه شي الله قادر دی کولی شي داسې او بیا به خلک ځایولی هم نشي او د ضرورت نه کم الله تعالی نه بیا به خلک د لوږې مړه کېږي نو الله تعالی هر یو څیز دا په اندازه باندې په دې ځمکه کې پیدا کړی دی نو وانبتنا او موږ راټوکولي دي فیها په دې ځمکه کې من کل شیء موزون هر یو څیز په قدر د اندازې هر یو څیز په مناسب انداز سره وجعلنا موږ ګرځولي دي لکم ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې معایشه د ژوند د تېرېدو سامان د ژوند د تېرېدو اسباب ومن او د هغه چا دپاره هم د ژوند د تېرېدو سامان پیدا کړی دی لستم چې نه یې تاسو له هغه لره برازقین رزق ورکوونکي الله تعالی فرمایي ستاسو دپاره مو د رزق بندوبست کړی دی او د هغه چا دپاره مو د رزق بندوبست کړی دی چې تاسو هغه ته رزق ورکوونکي نه یې څه مطلب و
مطلب دا دی چې په سمندر کې کم میان پاتې کیږي نو دې له خو انسان رزق نه ورکوي که نه، دې له الله تعالی براہ راست رزق ورکوي. دغه رنګې په دې ځنګلو کې چې کم درنده زناور دي چې روزانه تازه وینه څکي لکه منظرې او شرمخ وغیره، نو هغې ته الله تعالی تازه وینه ورکوي. بعضې غوښه خوري هغې ته الله تعالی غوښه ورکوي. بعضې په سمندرونو کې میان دي داسې داسې چې په یو ټیم باندې په ټنونو خوراک کوي، نو دا ورله څوک ورکوي؟ دا ورله الله تعالی ورکوي. د دې رزق ورکوونکي انسانان نه دي. الله وایي چې تاسو کم خادمان دي غریبانان دي نو ټیک ته د دې د رزق د ورکولو سبب او ذریعه تاسو یې په حقیقت کې دین هم الله رزق ورکوي، بلکې تاسو هم الله تعالی درکوي. خو تاسو کم سے کم اسباب استعمالوئ که نه، سبب خو یې که نه، اسباب استعمال کې الله تعالی رزق درکوي. خو د سمندر کې چې کوم څیزونه دي الله تعالی بغیر د اسبابو ورکوي. مرغۍ د خپل جالې نه سحر تشې ججوري لاړې شي، واپس چې کله خپل جالې ته راځي ډکې ججوري راځي، خپل بچي هم ماړه کړي، نو دې د کومې کرونده کې دې کوم ځای کې نوکري کوي. نو الله تعالی وایي دا کومونه چې تاسو رزق تاسو غلامانو خپلو وینځو له خپلو نوکرانو له خو تاسو د هغې دپاره سبب او ذریعه جوړېږئ د رزقو، خو د دې کومو چې تاسو نه جوړېږئ دې هم الله تعالی رزق ورکوي. ومن او هغه چا له هم رزق ورکوي، هغه چاته هم د ژوند د تېرېدو اسباب پیدا کړي دي، لستم چې نه یې تاسو لهو هغه دپاره برازقین رزق ورکوونکي. وان من شیء او نه دی هېڅ یو څیز الا عندنا مگر زمونږ سره دي خزائنه د هغې خزانې نه ګودامونه دي د الله تعالی سره د هر یو څیز. حدیث مبارک کې راځي چې دا ټول انسانان د اول نه واره تر آخره پورې د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي او چې کم انسان لا دنیا ته نه دی راغلی، اخري انسان چې کم به آخر کې دنیا ته راځي دا ټول په ټول باندې راغون شي. او د الله رب العالمین نه هر یو کس د خپل خواهش مطابق سوالونه وکړي، الله تعالی د ټولو خواهشات پوره کړي. انسان خواهش په دنیا کې نه پوره کېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې کو د یو انسان یو وادي د سرو شي دی به د بلې ارمان کوي، کو بلې د سرو شي د بلې به ارمان به کوي، د یو غر د سرو شو دی به د بل غر ارمان کوي، او کو دوه غرونه د سرو شو د دریم ارمان به کوي. نبی علیه السلام فرمایي د خېټه د قبر د خاورې نه علاوه بل څیز نشي ډکولی، د قبر خاوره به یې ډکي بل څیز نشي ډکولی. دومره خواهشات دي د انسان. خو بیا هم چې دا ټول انسانان د خپل خواهش مطابق څیزونه وغواړي، د دې ټولو خواهشات الله تعالی پوره کړي، بیا هم د الله تعالی په خزانه کې دومره کمی نه راځي چې سړی سمندر ته ستن ورښکته کړي د ستنې سره کمی اوبه راوچتې شي. نو سمندر محدود دی، بیا پکې هم کمی راغی اگر چې پته پکې نه لګي، خو بیا هم سمندر هم محدود دی، کمی پکې راغی خو پته یې شاته نه لګي. نو په سمندر کې وي په دغه ستنې په دې سوم سره چې کوم دی کمی راځي، خو د الله تعالی په خزانو کې دومره کمی هم نه راځي. نو الله یې موږ سره د هر څیز خزانې دي. ها تاسو به اوس وایئ چې نازلي ولې نه، نو وروسته الله تعالی فرمایي وان من شیء نه دی هېڅ څیز الا عندنا مگر زمونږ سره دي خزائنه د هغې څیز خزانې، وما ننزله او موږ نه نازلو هغه خزانې الا بقدر معلوم مگر په اندازې مقرر سره نازلو. تاسو به اوس وایئ چې پکار ده چې مسلمانانو ټولو سره د دې د تنبې هم د سرو وي، د کورونه هم د سرو وي، خو دنیا خو دارالامتحان ده او الله تعالی ته پته ده الله تعالی ډېر لوی ذات دی او الله تعالی په دې خپل انسان باندې ډېر بې کچه مین دی. د اویو میندو نه زیات محبت الله تعالی د خپل انسان سره دی. اوس تاسو به وایئ چې دله د هر څه ورکي وي چې دومره خزانې دي ورسره، نو که موږ سړي شو دا خزانې به راله الله تعالی راکړي. دې مثال داسې دی که نه، ماشوم دی ماشوم او دغه ماشوم په کور کې ګوړې تانښتې دی، ګوړې تانښتې زیه د بوجۍ نه ګوړه رالي او خوري، نو مور او پلار یې منع کوي که نه، ولې وي دې به د حد نه زیات وکړي خراب به یې کړي. حالانکې دا ګوړی راوړی ده دپاره ده، دله پکې چای پخوي او دله پکې حلوا پخوي، د دې دپاره راوړی ده، د ده نه دا ګوړه خوږه نه ده، خو دا ګوړه ولې ډېره ځکه نه ورکړي چې د ماشوم دپاره به د مرض سبب جوړ شي، د بیمارۍ سبب به جوړ شي، غاښونه به یې چینجین شي، نور نقصان به ورته ورسي. دقه شانتې الله تعالی سره د هر څه خزانې دي، خو په قدر د حاجت هغه د خپل انسان ته ورکوي. ګوره ډېر کار ته داسې کېږي چې انسان د ګناه نه بچ په څه وجه باندې د ده د ګناه وس نه وي. زموږ استاد هغه به سوال کوي، خو هغه وخت کې دا ډیشونه راوتي وو، د موبایل لا ډېرې دلته کې نه وي، نو هغه به وي موږ ښه خلک نه یو،
خو د الله نه داسې سوال کوئ که نه چې الله ماله د بدو وس مه راکوي خو زما وس وي اوشي په خپله ټولو لومبۍ ما چتری په کور باندې ځوړنده کړي نو الله تعالی ته پته د هر څه خزانې ورسره دي خو دا بای څیزونه الله تعالی موږ له ځکه نه راکوي چې موږ ورسره خرابېږو نو د دې وجې نه الله تعالی موږ له په اندازه باندې راکوي نور د الله تعالی سره خزانې دي د خزانو خزانې دي د الله تعالی سره وما ننزل او جنت کې به یې راکوي هلته بیا هر یو څیزو دا بې نقصانه وي او بې ضرره به وي امتحان به نه وي هغه بیا د بدلې ورځ د الله تعالی بدله راکوي په جنت کې او جنت کې به ټول ملماني نو هر قسمه نعمتونه به الله ورکړي وما ننزله او موږ نه نازلو دا خزانې الا بقدر معلوم مگر په اندازې مقرر سره وارسلنا او موږ لیږو الریاح وریځې لواقحا ډکې د اوبونه فانزلنا بیا موږ نازلو من السماء د اسمان نه ماء اوبو فاسقینا بیا موږ سیراب کومو تاسو لرا هو په دې اوبو سره نو الله تعالی سمندر نه بخارات اوچت شي وریځو ته لاړ شي وریځې د اوبو ډکې شي د هوا په ذریعې سره دا وریځې بیا الله تعالی شړي سمندر یو ځای کې وریځ بل ځای ته لاړه شي چې کوم ځای کې د باران د ورېدو ضرورت وي او الله تعالی مقرر کړي الله حکم وکړي دلته د باران ووروه نو هلته د دغې وریځې نه چې د سمندر اوبه د ترخی دي تروي هم نه دي ترخی دي او دې کوم د الله تعالی حکمت دی ځکه سمندر کې بې شماره ځناور پاتې کېږي او مړه کېږي پکې او قسم قسم ګندګي د سمندر ته ځي نو که دا خوږې اوبه وي نو دا مار خلک په د دې د بوی د وجې هلاک شي او مړه شي اوبه کم سے کم بیماران شي خو به ټولو خو دا تروي دي مالګینې دي نو په هغې کې دا ټول څیزونه ختم شي او پته یې ونه لګي نو دغه تروي اوبه الله تعالی اوچتې کړي د بخاراتو په ذریعې سره وریځو ته وریځ ته جوړه شي دغه وریځ کې دکه د سمندر دا اوبه دي دا مالګینې دا الله تعالی د هواګانو په ذریعه باندې وشړي چې کوم ځای کې الله غواړي حکم وکړي دلته ترې وورېږي نو د دغې مالګینو اوبو نه الله تعالی ښکلې صفا اوبه راووري هغې کې بیا د مالګې خوند نه وي او بیا خلک سکي هم ځان له دستور هم ږي او په سارو باندې اوس کې ټول ضرورتونه د خلک پوره کړي وارسلنا او موږ لیږو الریاح وریځې لواقحا ډکې د اوبو نه فانزلنا بیا موږ نازلېږو من السماء د اسمان نه ماء اوبو فاسقینا بیا موږ سیراب کومو تاسو لره هو په دې اوبو سره فاسقیناکموه بیا موږ سیراب کو بیا موږ اوس کوو په تاسو باندې دغه اوبو وما انتم له او نه یې تاسو د دې اوبو بخازنین جمع کوونکي تاسو د دې جمع کوونکي نه بلکې الله تعالی جمع کوونکي دی انا لنحن نحیي بېشکه خامخا مونږه ژوندي کو و نمیتو او مړه کو ونحن الوارثون او هم مونږ وارثان یو د دې ولقد علمنا په تحقیق سره مونږ ته علم دی المستقدمین د مخکنو خلقو منکم لتاسنا ولقد علمنا او په تحقیق سره مونږ ته علم دی المستاخرین د وروستنو خلقو مونږ ته د مخکنو خلقو هم علم دی او د وروستنو خلقو راته هم علم دی دې نه څه مراد دی نو دې کې مختلف تفسیرونه دي بعضې مفسرین وایي چې د مستقدمینو نه مراد هغه خلق دی چې هغه اوسه پورې پیدا شوي دي اوسه پورې پیدا شوي دي ژوندي دا مستقدمین دي ډومبني خلق دی او چې کوم لا نه دي پیدا شوي نو دا مستاخرین دي اخري خلق دی لا نه دي راغلي کنه دا اخري خلق دی نو الله وی د مخکنو خلقو راته پته ده علم دی راته او د وروستنو خلقو راته پته ده او علم دی راته بعضې مفسرین چې مستقدمینو نه مراد هغه کسان دي چې هغه مړه دي د مخکنو خلقو نه مراد مړه دي او د مستاخرینو نه مراد ژوندي دي نو الله تعالی فرمایي چې ستاسو د هغه مړو راته پته چې څه پې تېرېږي کوم حالاتو نه تېرېږي او ستاسو د ژوندو راته پته ده چې موجوده حالاتو کې څنګه یې وروستو به څنګه یې دریم تفسیر مستقدمینو نه مراد امت محمدیه نه لومبني خلق دی د مستقدمینو نه مستقدمین څه معنا ستاسو د لومبنو خلقو راته پته ده الله وی سز د وروستنو نو د لومبنو خلقو نه مراد څوک دی د امت محمدیه د نبی علیه السلام د امت نه مخکې چې کوم امتونه تېر شوي دي نو د مستقدمین نه هغه مراد دی او د مستاخرین نه امت محمدیه صلی الله علیه وسلم مراد دی
او بعضی مفسرین وایي چې د مستقدمین نه هغه کسان مراد دي چې هغه د جهاد په صف اول کې جنګیږي او د مونځ په لومبي صف کې مونځ کوي. د دې نه مستقدمین مراد دي چې د دې راته هم پته ده، او مستاخرین نه هغه کسان چې د جهاد په وروستنو صفونو کې جنګیږي یا د مونځ په وروستنو صفونو کې ولاړ وي، نو د هغې راته هم پته ده. نو دا پکې تفسیرونه وو، خو دې کې څه تضاد نشته، دا ټول ټیک دي، ټول منځ خپلو کې څه تضاد نشته دی او ټول یو ځای کېدلی شي. ولقد علمنا په تحقیق سره موږ ته پته ده المستقدمین ستاسو د ړومبنو خلکو چې اوسه پورې پیدا شوي نه دي منکم له تاسو نه، ولقد علمنا او په تحقیق سره موږ ته علم دی المستاخرین ستاسو د وروستنو خلکو. ان وان ربک او بېشکه رب ستا هو یحشرهم جمع بکی دوی لرا انه حکیم علیم بېشکه خاوند حکمت او پوهه دی. په ورځ د قیامت په دا مستقدمین او مستاخرین دا ټول راجمع کیږي چې کوم مړه دي او کوم لا اوس ژوندي دي مړه کیږي، دا ټول به راجمع کیږي. آدم علیه السلام نه راواخلي آخري انسانه پورې ټول به په یو میدان کې الله تعالی راجمع کړي. ولقد جعلنا په تحقیق سره مونږ ګرځولې دي، مونږ پیدا کړی دی فی السماء په اسمان کې بروجن ستوري وزیناها مونږ ښایسته کړی دی اسمان لره للناظرین د کتونکو دپاره وحفظناها مونږ حفاظت کړی دی د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه الا من مگر هغه شیطان استرق السمع چې په پټه باندې ووري خبره فاتبعه پس نو پسې شي په ده پسې شهاب مبین ښکاره شغله د اور والارض او ځمکه مددناها مونږ خوره کړې ده والقینا او مونږ اچولي دي فیها په دې ځمکه کې رواسي غرونه وانبتنا او مونږ راټوکولي دي فیها په دې ځمکه کې من کل شیء موزون هر یو څیز من کل شیء هر یو څیز موزون په قدر د اندازې وجعلنا مونږ پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې معایشه د ژوند د تیرېدو سامان ومن او د هغه چا دپاره مو هم پیدا کړي دي لستم چې نه یې تاسو له هغه لره برازقین رزق ورکوونکي وان من شیء او نه د هېڅ څیز الا عندنا مگر زمونږ سره دي خزائنه د هغې خزانې وما ننزله او مونږ نه نازلو د خزانو لره الا بقدر معلوم مگر نازلو یې په قدر د اندازې مقررې په مقرر اندازه باندې نازلو وارسلنا الرياح او مونږ ولیږو الرياح وریځو لره لواقحه د اوبونه ډکې د اوبونه وارسلنا مونږ لیږو الرياح وریځو لره لواقح ډکې د اوبونه فانزلنا بیا مونږ نازل کو من السماء د اسمان نه ماء اوبو فاسقیناکموه بیا مونږ سیراب کو تاسو لره په دې اوبو سره وما انتم له بخازنین او نه تاسو دې لره جمع کوونکي وإنا لنحن بشک مونږ نحيي ژوندي ونميت ومړو ونحن الوارثون او مونږ هم وارثان یو ولقد علمنا په تحقیق سره مونږ ته پته ده مونږ ته علم دی المستقدمین د مخکنو خلکو منکم لتاسنا ولقد مونږ ته علم دی ولقد علمنا مونږ ته علم دی المستاخرین ستاسو د وروستنو خلکو وان ربک او بېشکه رب ستا هو یحشرهم هغه به جمع کي دي لره د ټولو خلکو لره ان په ورځ د قیامت باندې هو یحشرهم هغه به جمع کي دوی لره په ورځ د قیامت انه بېشکه هغه یعنی الله حکیم علیم خاوند حکمت او پوهه دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.